بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب البیوع. امام بخاری رحمت الله علیه عبادات ذکر کړو. عباداتو نه بعد اوس شکی د تجارت ولا مسائل خای تجارت ولا خپل مسائل دي چې ولا خپل مسائل وي اوس ما ذکر کړي. تو بسم الله الرحمن الرحیم. بس کتاب البیوع ګورې دی باندې چی لیکلی حاشیه چی نمبر په لیکل کنه حاشیه کې تو سوس چی نمبر حاشیه ته لوړ شي د زیدیز ته لوړ شي چی نمبر حاشیه مولیدله کتاب البیوع لیکل ده کنه حاشیه کې وسی وقوله واحل الله البيع وحرم الربا. الله تعالی تجارت حلال کړ د خستل خرڅل او د ربا سودی حرام کړ د وقوله بمخلص الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم. دې کې تونه ذکر کړو. اوس مخ ته وګورئ دې کې لیکلي ول بيوع لیکل کنه ول بيوع وهم کا تو خشي کې ول بيوع جمع بيع. دا دی بيع جمع دا بيع چشتل شي وهو نقل ملک الى الغير بل سړي د خپل ملک ور کې بسمن په قیمت سره. مثلا دا سړی د زید نامي کې دي سره وزاده دا وزای خالد تیر کا پڅو کې 15000 کې دا غوزه کې اول ملکیت دی چو زید وکنه زید څخه لدی ته شیر کړه هغه ته روپیر کې خالد نه دا وزابې چو ملک نه لوړ شي زید ملک نه لوړ شي خالد ته و شراء په خستل سره به صدا بیا صدا خادوی صدا بیا دی تایل شند سی و شراء خستل تایل سیدا ويطلق كل منهما على الاخر. شراء لفظ بیا لفظ دیو بل ته استعمال اول شي. حدیث کې څه کتاب البيع ویل نه ویلو کتاب البيوع جمع وروړل کنه بيوع خپل د تمختي وګوره وجمعه یا وجمع لاختلاف انواعه قسمونه ورکړي ډېر دي سیدا ځکه ویلو سمختي قاله في الفتح قال العيني رحمت الله علیه لما فرغ البخاري اسکل امام بخاری رحمت الله علیه فرش من العبادات عباداتنا اول جل کی عبادت اشتو غنا شرع فی بیان المعاملات معاملات تشروع کدا اوس معاملات تی ټول فقدم العبادات عبادات هو المخ کی وروړي د وروړلو له اهتمام حسدا هم شاید ثم سنه بالمعاملات دویم ځل شروع معاملات وروړي تجارت ته معاملات نه سیدا لانها ضروريه دا ضروری دي کنه بیا واخر النکاح نکاح دین اورستر اور لغه به نور جل بل جل کی دی اخر کی ویل لان شهوته متاخر عن الاكل والشرب اول خوړل سکل ضروری دي کنه او د نکاح ولا شهادت دین د شهوت دین لا ګورسته د ونه واخر الجنايات والمخاصمات بیا د جنایات سزا هم چوته ولګیات نقصان ورسه مړی کی یم د شته چو سره لنجارو شدید مخاصمات یل شي د دینه به ورسره لئن وقوع ذلك في الغالب سدول راتل کوم ټیم کې انما هو بعد الفراغ من شهوه البطن والفرج. سړی د فرج او خېټه نه پاره شي غنه بعد د شون به لګي کیږي ځکه هغه ول ذکر بیا ورسره وړي خبره تاسو نه کړل حشي ولا کتاب البيع وقوله او د الله تعالی د قول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واحل الله البيع وحرم الربا. الله تعالی خستل خرڅول تجارت حلال کړ دا او سودی حرام کړ دا وقوله یا وقوله دوړل شي مخته خبر ده الا ان تكون تجاره حاضره سکه تجارت وی حاضر وی 7 نمبر حاشیه کې سلی کله ان تكون تجاره حاضره دا استثناء منقطع ده یعنی تجارت خو نه ده باطل کنه سیده سود باطل دا وغیرہ ته دا تدیرونه بینکم ستو خپل منس کی کوایو تدیرونه بینکم څه معنا ده خپل منس کی دی کوایو تجارت دا جایز دی دا مخته باب کایمه امام بخاری رحمت الله علیه امام بخاری سے خدا عادت تکنه کله کله آیت وروړي مغه بنه باب قیم کی سیدا باب ما جاء فی قول الله تبارک وتعالى دی الله تعالی دا قول دی په کې دا باب قیم کړه دا فاذا قضیت الصلاه کله چې منځ پرشي منځ دوه کړلو فانتشروا في الارض اغنا بعد بزمکه کی ګرځي پیلاو شي پرشون شي وابتغوا من فضل الله دی الله ولا فضل ولا توي تلاش کوي واذكر الله كثيرا الله تعالی ډیر دی ویل لعلکم تفلحون شي کامیاب شي
و اذا رأوا تجارتا بیس کله دو تجارت وګوري او لهوا یا داسې شی وګوري سړی مشغولۍ په لیاشیونو کې انفضوا الیها کسې لاندې انفضوا لاندې شي لیکلي ای تفرقوا لیکلی وړوبونه که نه د بین سطور شیانو ته ګورئ ای تفرقو یعنې ورته تجارت مې د شبي وکتل بس ما هغه ته به یو مخې ورپرشون شي جامه پرېږدی لمونځ پرېږدی صف نه وځي وترکوک قائمه او ته پرېږدی په ویلاړې باندې قلت ورته وایه ای پیغمبره د خلکو ته ما عند الله کوم شیان څه الله سره دی نه اجر و ثواب خیر من اللهو و من التجاره دا د لایق شیانو نه بهتر دی او تجارت نه والله خیر الرازقین او رزق دپاره مه خفه کېږئ ځکه الله تعالی ډېر بهتر رزق ورکوونکی ده وقول هم د شی تعالی دا فرمایي لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل بالباطل لاندې څه لیکلي ای بغیر حق ستاسو مالونه د یوه بل ولا ما خورئ بغیر د څه وجې نه بغیر د څه حق نه الا ان تكون تجارتا عن تراض منکم هغه تجارت خپل منځ کې رضامندي وي نو هغه بیا تاسو خوړل شئ اصل کې د دې آیت څه مقصد ده دا ځکه ذکر کړلو فاذا قتلت الصلاة فانتشروا في الارض دې آیت نه دا خبره ثابتول غواړي چې ګورئ تجارت رزق لټول حلال ګټل کسب کول دا څه ناجایز شی نه ده خو له کول د سکایت سره لمونځ کوئ لمونځ وشي کوم عبادات دي هغه پوره شي هغه نه بعد دا کوئ دا چې د فریضه د سړي باندې بیا مخکې چې وي پرې کې دا آیت کوم ده که نه وایي او تجارتا او لهوا انفضوا الیها دې آیت سبب نزول نو نمبر حاشیه د ګورئ و اذا رأوا تجارتا نو نمبر په لیکلی که نه تاسو نو نمبر ته اوس وګورئ نو نمبر کې څه لیکلي سبب نزولها د دې آیت نازلېدلې سبب څه ده ماروی عن جابر صاحب نه راغلی دي اوس مدي الفاظ نه صرف مطلب تحقیق شي جابر صاحب یې مو المنځ کې پیغمبر اسلام سره لګیو جمعې منځ مکولو یو قبیله راغله قافله سوي او سره غنم او غیره شیانو دانې وي نور څه د صفاصل مسلو له شیانو خرڅول خستلې ولا هیڅ خلک مغه ته یک د مرموت شول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پریدولو او تقریبا 12 یا 100 سړي واغه پوتې شنور وته سیده نغه په باری کې الله پاک دې ایتونه نازل کو څه کسه د شی ته بیا ما کوي سیده ستاسو پرېږده وایه بیا چې ته منتشر شي دغه شیونه کې ولګېږي ټیک ده وبه قال حدثنا ابو اليمان دې کې دا حدثنا څه کله یای دی حدثنا سره به شرب وسی وبه قال به لفظ د ویلو کنه بیا به سره قال وای دی معنی ده چې امام بخاری صاحب څه د حدیثونو مخکې استادانو ذکر کړی دي کنه مې ذکر کوم مقتدا امام بخاری صاحب چې هو به قال حدثنا دا حدیث متچا بیان کړو ابو الیمان صاحب بیا دا انا لفظ صدا دا انا نه د زپ معنی نه د حق نه د اخبارانه د اصل کې سیده حدیث کې شارټ کټ د لیکاله ده انا سیده اصل کې همزه شروع نه رخص د نون الف نه اخر نه رخص د خبره دا پکې غرزول دي سیده د ذکر د کوم انا لفظ سره چې دي سره به قال یا سیده دی معنا ده د ابو الیمان یی کنه قال ابو الیمان چې اخبرنا شعیب دا حدیث به مت شعیب بیان کړه ده عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب دا لفظ مسيب د مسيب نه ده خاکنه عن سعيد اخبرني سعيد بن المسيب وابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال ابو هريره سے فرمای اصل کې ابو هريره صاحب دا خبره کی چې ګوره موتوی پرې کې ځنه کسانو د یل شروع کړل چې ګوره مهاجرین حضرات دي زشتو انصار حضرات شته ډېر خلک دي هغه دومره حدیثونه نه بیني ته لګي دومره ډېر حدیثونه بیني دا څه چل ده ابو هريره صاحب ته چې ګوره د خبرې چې تا کول شي تاسو اصل کې وزه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره صوت وسیدل مغه سره ور سره او انصار حضرت شو غیر مملګری ورونه د په تجارت کې اخته و هغه دی واجنه دو ډېرو حدیثونو نه پوتې شو کنه یو سره په تجارت کې لګي بل به سبق یې به خبر یا کې چې د ویلي دور ډېر زده واضحه د ډېر به خود زدای خاص مخته ګوره قال د برره سه فرمای انکم تقولون تصم متدایو قال سرشی قال لفظ دا سره نقطې ټچ کوي صابونه بیا دینه بعد به ان یا حقنا ان نشیل ټیک شو دا مزدا شو انکم تقولون تصم متدایو ان کسی ان ابو هريره ویلو ان خنه ده کنه
ان ابا هريره یکثر الحديث چې ابو هريره ډیر حدیثونه بیان عن رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علی السلام نه. وتقولون بتوسیایو ما بال المهاجرین والانصار د مهاجر خلق او د انصار حضرات کوم دي دوت شهید دي بني لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابي هريره دو خود ابو هريره په شان دومره حدیثونه نه بیني او ابو هريره بیني او د لخموته غیږ شي کنه. وان اخوتي من المهاجرين ابو هريره دی یمو د مهاجر ورونه اخوتي ورونو تل شي كان يشغلهم الصفق بالاسواق دو خو مشغول په بازار کې تجارتو کې صفق چشتل شي تجارت تل شي خستل خرڅول ښه بل اسواق بازارونو کې اسواق سوق بازار تل شي. وكنت الزم رسول الله صلى الله وقلت الزم رسول الله دخا کنه زبر بن شي مفعول ده. وكنت الزم رسول الله صلى الله عليه وسلم او زب پیغمبر سره صوت و سلام لکه چوب سه لازم څه شي على ملء بطني بزرم کا څه خېټه مو مډاکه که خورق مرق مو خړلو فاشهد نزب غټم کې حاضر و اذا غاب څکله دوب نو سیدا دوب غایب واحفظ اذا نسو مو بو خبر ی دواله دوب شي وغټم کې بنوي دواله په ویری به وي ظاهر د سنې څنګه به دیږي. وکانا يشغل اخوتي من الانصار او د انصار حضرت کوم ورونه دي دا شي کې مشغولو عمل اموالهم دو دي مال ولا کارونو کې مشغول عمل اموالهم لاندې چې شي لیکل دي المراد بها الزراعه ولدو دو په کاشتکاری کې مشغول سي دو پټي مټي کارول د کجوري مجوري پڼه کواله ښه دو شيونو کې مشغولو. وكنت امرا مسكينا زخيو غريب سړی او مسكينا غریب فقیر سړی تل شي من مساکین الصفه د صفی ولکم مسکینون سو ماغو کې زهم وما صفه ځکه و چې بوترای جوړه ته چپار غونې سره جوړ کې چپار غونې وړکونه دوی ډنډې ورلاندې کې ورمنې مزاري و چې په پټ کې د چپر نه شي ښا دي ته په عربی کې چې نه شي صفه اردو کې تل شي چبوت را سیدا ایس دا دلوندې کوم صحابه حضرات کې نه سو زماغو کې شاملو اعي مو حدیثونه يدولو احفظ كسلون لكلا حين ينسون تكلهم كبير. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه اوي بيركي پیغمبر سم یو حدیث په باره کې ویلو حدیث بیانولو وی متداول ای انه ليبسط احد صوبه تاسو کې چوک نشته کاغه خپل کپڑا وغړې زما کې بنیا انه ليبسط احد کچوک وغړې خپل کپڑا حتى اقضي مقالتي هذه استرسو پرزد خپل خبره خوراک مقاله چشتل شي خبري تل شي زمانه خوراک هذه داغه په ما سمي پرې کې ولې سره کوم حدیث ته بیانو دي د پاره تاسو چادر یو غوړوي بیا ماغه چادر خپل سینې پرې ولګي تاسو نه به حدیثونه هیڅ کله نه هېریږي صحیح ده. په ما سره تاسو کې کومې کس هیڅ کله سونه غوړي کپڑا مگر وای غوړي دا معنی ده کنه زه خبره پوره کوم وای غوړي ثم يجمع اليه توبه سکله به دا کپڑا زون سره واسولې د خپل ټټر باندې الا وعم اقول ناغه ته به هغه خبر یدیږي چې کومې زکاو واچشتل شي فبسطت نمرة علي اسمو باندې ټیکرای را باندې او ماغه مو غړولو نمره چشتل شي ټیکری تل شي نمره پړون تل سیدا نو مخې زمانه کې کوم ټیکری او براغ غونیو سیدا حتى اذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته کله چې پیغمبر سن خپل خبره پورا کړله جماعتها الى صدري نو مو د ټیکرا خپل سینې سره د سیوا جنگالو ملو مکو جماعتها کې د ها ضمیر مؤنث ته مذکر ده جماعتها د چی شدي مؤنث ته کنه نمیرتنا مؤنث اخر کې ګلتا نه ګورای فما نسيت من مقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم اغنا بعد مو پیغمبر سن خبرې به نه پویریدل تلک ماغه خبره تلک سره اشاره وکړه کنه تلک مؤنث د پر استعمالېږي مقاله مؤنث ته من شيء اذا شايب بیا نه پویریدلو